بسم الله الرحمن الرحیم. ګورئ ساده پښتنو ملګرو، لاول ځان په دې پوه کې کرونا څه شی دی. کرونا دا یو وایرس دی. تاسو په خپل دا وخت د کرونا پیشنټ یې خالد خاوري صاحب؟ ما په خپل باندې دا 13 کړه وسم ځل هم په دې سټیج کې یم. کوم ځای کې خالد خاوري صاحب؟ زه اوس دا وخت زه په انګلند کې یم، مانچسټر کې ژوند تېروم، هسپتال کې وم. اوس د ورځو شو چې کور ته راغلی یم، خپل کور ته ځکه چې لږ ګزاره مې کړې ده. وره کرونا کېږي څنګه خلکو ته څه زمونږ د دلته غلط مینس کنسپشن دی. تور چیز کوو ما د پاکستان نه زما هټړې ما ته تور چیز سره وروره دې کار دی چې کله ستا د وجود ایمونیا سیستم نه دی دا کار کوي که نه کرونا تا ته څه نه شوي. خو چې دا کمزوری وه په خدای په ذات مې قسم یې ټپ او پړق دی، ټپ او پړق. دا د لاولو نه شروع کېږي نه مرۍ ته د انسان مرۍ په خارښتېدو باندې کېږي چې کله دا بیا دا خارښ ورو ټوخی او دا له ټوخي نه پس دا بلغم ته بیا چل شي، دا بیا لاړ شي دلته کې ستا لنګس ته کوزېږي او د دقه ځای کې نه سړي ته چې کوم تا ته به په اکسیجن کې کوم مسلې جوړېږي. زه یې په وینټیلیټر اچولی وم. څو ورځې خالد خاوري صاحب څو ورځې په وینټیلیټر وای تاسو؟ زه 3 شپې 3 شپې په وینټیلیټر باندې وای. او تکلیف په درته څه و خالد خاوري صاحب؟ په دې کې تکلیف دا یې که نه وروره، زه به لږ د خپل رڼا چې د خپل ماله ملګري ما ویلي جی دې کې تکلیف دا یې چې تاسو ساه نه شئ اخیستلی. هغه ستاسو د نظام تنفس چې کوم دی که نه ته به ساه نه شئ اخیستی. سړی داسې محسوسوي لکه زما په سپېمو کې په دې مرۍ کې چې چا غټه شوړه ورمنډلې ده یا بوجۍ چا ورکړې ده او د دې سره انتهایي تکلیف، دومره تکلیف دومره به ستا په دې کې وجود خوږېږي، دومره به په دې کې چې کوم دی نو ستا هډوکي خوږېږي، ستا غوښې به خوږېږي چې دا انبیلیویبل تکلیف، دا انبیلیویبل ټمپریچر دی. زه وایم چې دومره ټمپریچر زم د زنکدن د سختي د ټمپریچر نه دا ټمپریچر ډېر دی. خو بیا د دې کې چې کوم دی دا غلطې خبرې دي چې باید تور چیز کو شین چیز کو. نه وروره، په دې کې چې ستا ایمونیا سیستم کار نه کوي که نه، ستا سلف ډیفنس ستا کار نه کوي، نو بس بیا دې کار خراب دی. څومره هم چې زمونږ پاکستاني دي، پښتانه دي، په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي، په هر ځای کې دي، وروره دا د سور چې او د شین چې خبر نه ده. دې کې ډاکټر وایي چې د ټولو نه زیات وبس کا، طاقتوري وبس کا، بس وبس کا چې ستا نظام پې کار کوي. بس خوراک کوه. ټیک د خالد خاوري صاحب کمزوري پکې محسوسیه وسه؟ ډاکټر صاحب دومره تاسو ما مخکې داسې وم تاسو ما یو آی ډي جوړه کړې ده. نو لکه زه پرون چې کنډې ته وخېږولم تقریبا په دې زما 17 کیلو وزن کم شوی. په څو ورځو کې 17 کیلو کم شوی جی؟ زما تقریبا په 9 ورځو کې زه 11 کیلو کم شوی. 9 ورځو کې 11 کیلو کم شوی دی. ټولو پښتنو وروڼو ته زموږ درخواست دی چې دغه خالد خاوري صاحب دی ستاسو د وړاندې د کرونا ورته شوی وه، 3 ورځې په وینټیلیټر باندې هم پروت و، په انګلند کې دی. لہذا تاسو ټولو ته درخواست دی چې احتیاط کوئ، احتیاط ډیر زیات ضروری دی. ډاکټر صاحب ګوره ما ته ویکسین هم کړي دي، ویکسین هم کړي دي، ما ته ویکسین کړي دي. ما سره چې کوم دی نو ما له 21 ورځې پس زه ویکسین زه به دا ویکسین سبا تاسو ته وښیم. دا ما له باقاعده راکړي دي، زما سره لاندې دي، خو چونکې زه لاندې کوزېدی نه شم. ټیک دی جی. ډېره زیاته کمزوري ده، خو خبره خو ویکسین به هم درته وښیم. خو ګوره دلته مسله په دې کې دا ده چې زموږ خلک ډېر خمقلان دي. هغه وایي شین چیز کو، پلانې چیز کې نه وروره، په دې کې به خط خوراک کې، په دې کې به ویټامین سي، په دې کې به هغوی ما ته به کوشش کوم ما ته وایي ګوره ماستی راوړه یوګټ، ما ته وایي دا وخوره. پاکستان کې دې چا ته ووایي چې په کرونا کې یوګټ وایي به ته پاګل پوه شولې. نو ګوره دې کار دی د طریقې د خوراک یا د علاج طریقه چې کوم ده که نه دا داسې نه ده، دا زړې خبرې پرېږدول دي چې شین چای وڅکئ او تور وڅکئ. ما ته قسم دی په خدای په لا اله الا الله محمد رسول الله ما ته پاکستان نه چې چا ټلیفون کړی و سور چسک. ډیره مننه کوم خالد خاوري صاحب، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ، ننګیالی بریالی اوسئ. او
چې ورور دې سره ګپ ملګوي دا ګپ نه دی دا لکه دا مذاق نه دی ټیک دی جی ډاکټر صاحب دا ډېر زموږ ملګرو ته په دې باندې کار کول پکار دي چې دې سره ګپ ونه لګوي ټیک دی جی